أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. سلور شبہے یا سلور شرارتنا دا اہل کتابو چې دا غي تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت سره تاسو لوستل د آیت کریمه کې دا غي پنځم شرارت یا پنځم شبهه دا اعتراض ده پر نسخ باندې. د نسخ لفظی معنی دا روانول، یو حکم تر څه وخت پوری بیا الله هغه پریدي او دای په ځای بل حکم رولی و دې ته وایي نسخ. دا کم باندې چې عمل مخکې کېده هغه منسوخ شو او دا کم تازه حکم چې راغی نو دې ته ناسخ وایي. ناسخ و منسوخ دا یو اهم علم دی، ضروری علم دی. یو سړی چې په ناسخ او منسوخ نه پوهېږي، دین کتابونو کې دا لیکلي دي چې هغه د وعظ او نصیحت نه کوي، دین دې نه بیانوي خلقو ته، ورنه د مشکلاتو شکار بشي او د دین خدمت هم نشي کولی. د دې مطلب دا نه چې مونږ ګندې د تبلیغ نه یا د دین د بیان نه خلک منې کوو. اول د علم وکړي نه بیا دې وکړي، اول د پوهه حاصله کړي د یو څیز په باره کې. لکه یو سړی په دې پوهېږي چې د مونځ په دوران کې اول خبرې کول جایز وو. صحابه کرامو به مونځ کې یو بل سره خبرې اترې کولې، د سلام جواب به هم ورکو. دا و پخوانی که د مخې د داسې حدیث راهي چې په کې د هغې ذکر وي او بیا رستنی حدیث ورته نه معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع وکړه او یې فرمایل مونځ چې کوم دی دا د انسان د خپل رب سره ملاقات دی، خبرې اترې دي، مناجات دی، لہذا دی به په دې کې هیڅ دنیاوي کار نه کوي، دا ناسخ شو. اول یو کار د هغې گنجایش او وروسته بیا هغه منسوخ کېدل، د دې علم ضروري دی. خیال نه ساتي زموږ خلک د دې څیزونو. د دې وجې نه هر ځای کې د دین په نوم باندې جګړې کېږي او د دین په بیس باندې کېږي، اگر چې هغه څیز د جګړې نه وي. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ باره کې مشهور ده چې د هغه مخکې یو سړی کوفه کې پاڅېد او وعظ یې شروع کړو. هغه نه یې تپوس وکړو چې تا قرآن ویلی دی، تفسیر نه واقف یې؟ هغه وی نه. حدیث ته ویلی دی؟ هغه وی نه. و تپوس یې ته وکړه اتعرف الناسخ من المنسوخ، د دې نه خبرې چې کوم آیت منسوخ دی او کومې ناسخ دی، یا کوم حدیث منسوخ دی او کومې ناسخ دی؟ هغه وی نه. ورته یې کېنه، ستا کار نه دی، دلته خو لانجه ده. بس څوک چې پاسې ده او تقریر یې شروع کړه نو ټیک د حق دی، د هر مسلمان حق دی، لیکن الله هغې چا پوهېږي چې ویلې نه وي نو د خپل رای اظهار دی نه کوي. زمونږ استاد محترم ته بچا دعوت ورکوي یو ځای کې خو ډېر ګپ به هم لګو، ډېر بهترین مزاج و د هغه. یو سړي هغه ته دعوت ورکړه چې اوس به فلانی راشي او تاسو به د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ. چې راغی هغه ویل د خپلو خیالاتو اظهار نه کوم، زه هغه څه بیانوم کوم چې قرآن او حدیث کې لیکلي. زمونږ هغه سړی د خپلو خیالاتو اظهار کوي. دین د خپلو خیالاتو اظهار نه دی،
الله او رسول چې څه ویلي د هغې صحیح تعبیر پکار دی او هغې دپاره پویه ضروري ده، علم ضروري دی. چې علم نه وي په انسان کې نو کار یې خرابي. او دا ډېر شی څیزونه داسې چې مونږ همیش هغې سره مخ کېږو. یو سړی دی په لار باندې روان دی خوراک کوي، نو علما به ورته دا وایي چې دا کار ستا مکروه دی، ځکه په ولاړې باندې خوراک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی. ٹھیک ده، منع یې کړې ده، لیکن د اسلام په ابتدا کې فرمایل به چې چا په ولاړې خوراک کړي نه هغه دې الټی کړي، لیکن د هغه په آخري ژوند کې صحیح حدیث ته دی چې صحابه کرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و او موږ به په تلو راتلو کې خوراک کوو، په ولاړې به هم خوراک کوو. ابن شاهین او نور محدثین چا چې په ناسخ الحدیث و منسوخی باندې خبره کوي هغې دا بطور مثال پیش کړی دی چې دا لومبنی حکم چې الټی دي کی دا منسوخ دی او ناسخ دا حدیث دی. نن څومره خلق دی چې هغوی په دې پوهېږي، علما پې ډېر پوهېږي نه، زور به کړي کښېنه په ناستې وګښ بیا گنجایش ته نو. د دین مزاج دغه دی، دا نه دی چې ته د ځانه سختي کې یا د ځان نرمي کې، چې کوم ځای د کوم څیز گنجایش ته هلته گنجایش ورکړه، چې کوم ځای گنجایش نشته نه هلته گنجایش مه ورکوه. دا لومبنی حدیث منسوخ دی او دا دویم حدیث د هغې ناسخ دی چې په دې باندې نه پوهېږي سړی نه هغه د مهرباني وکړي، هغه د دا قسمه آدابو نه بحث نه کوي. ولې دی خو جایز کار ته ناجایز وایي، په ولاړې خوړل جایز دي، سکاک جایز دی، او لومبنی کار رسول الله صلی الله علیه وسلم منسوخ شوی دی، هغه په خپله منسوخ کړی. نسخ به څوک کوي؟ نسخ عالمان نه کوي. دلته یو دا لویه فتنه ده په دې ملک کې چې قرآن او حدیث کې به یو ښکاره آیت وي، دی به وایي یاره زموږ امام صاحب دا منسوخ ګڼي، دا د امام صاحب کار نه دی. یو حدیث ته منسوخ ویل یا د قرآن مجید یو آیت ته منسوخ ویل دا د الله او د هغه د رسول کار دی، چې کله هغې منسوخي نه منسوخي، چې هغې یې نه منسوخ کړي نو بل څوک هغه نشي منسوخ کولی. دا بنیادي نکتې دي په دې کې. نو نسخ لفظي معنی دا روانول مټاول، خو دلته یو سوچ دی او دا سوچ اصل کې پیدا کړی عیسایانو دی چې دا منسوخ کېږي. ولې آخر دا څه وجه ده چې الله ول یو حکم وکړي نو بیا بل حکم وکړي نو بیا بل حکم وکړي، مخکني ختم کړي؟ دا د مستشرقینو هم اعتراض دی او د هغې نه زموږ د زمانې چې کوم منکرین حدیث دي هغوی هم دا شی اخیستی دی، هغوی دا بڑا چڑھا کر بیانوي، بلکې غټ غټ کتابونه یې لیکلي چې قرآن کې منسوخ آیت نشته، دا دروغ دی. لګیا یې داسې قسمه کتابونه شته لیکلي، شته موږ سره غټ غټ کتابونه یې لیکلي، هغوی به الفاظ دیگر ثابتول دا غواړي چې د دې نه د الله بې علمي ثابتېږي، خلقو له ذهن کې دا شبه ورچوله چې که مونږ ووایو چې دا آیت یا دا حکم منسوخ دی او دا د هغې ناسخ دی نو څه مطلب شي چې الله بې علمه شو؟ نو داسې خلقو له بیا هم دغه شان جواب ورکوي. نو یو ساده مثال به درکړو، دا ته به جواب پوه شي. یو هوښیار ډاکټري یا حکیم طبیبي ته هغه له څوک بیمار بوځي، هغه علاج پوره شروع کړي، د هغه نظر د مریض په حالت باندې ومي، په دوایې باندې ومي، او د هغه ذهن کې یو یقین پیدا شوي چې دا مریض به دې دوایې سره دې ځای ته رسي. په دې هر څه هغه پوهېږي. دې ته علم د غیب نه وایي، دې ته آثار وایي چې که دا شی د دومره موده استعمال کو نو دا به داسې کنټرول شي.
یعنی هر هوښیار طبیب هر هوښیار ډاکټر په دې پوهېږي. په دې وجہ چې کله ته مریض لومبي ځل بوځې هغه دوايي تجویز کی ورکي نو تا ته بیا وایي هفته پسې راوله دا پیسو دپاره نه غواړي. اوس به یې غواړي پخوا به پیسو له نه غوښتل کتل به چې مریض هغه شانته شکم چې زما ذهن کې علم دی. او چې کله به ته لاړې نه به ویل دا فلانکې دوایي والا مه ورکوئ دا بنده کوئ او دې فلانکې په ځای فلانکې ورکوئ. یا به جزوي تبدیلي وکړه یا به کلي تبدیلي وکړه. نو په دویم ځل چې کوم علاج به د هغه وشي نه به ټیک شو. دې ته نسخ وایي نه. نسخ اعلی درجه علم دی. قرآن ځکه دلته کې علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر وایي. نسخ الله د انسانانو د وس مطابق کوي چې تر کمې انسانانو سخت احکام کولی شو نو الله هغې له هغه شان احکام را لېږل. لیکن څنګه چې همتونه کمزوري کېږي عمرونه کمزوري کېږي طاقت کمزوري کېږي نو هغه شان الله په احکامو کې هم تخفیف کوي اسانتیا کوي. دا رحمت دی او که دا د اعتراض خبره د دې خیال لای چې کوم حکم الله آدم علیه السلام له ورکړو هغه د موږ دپاره ومیښ نو تا کې د هغه همره طاقت شته. هغه 12 ګزه دنګو پلنه باډي وه زمونږ خو له 70 کسان را یو ځای که زما خیال نه چې د هغه بډې دور ځي. هرې زمانه کې چې الله کوم احکام لیږي د خلکو د وس مطابق لیږي. دا د اعتراض خبره یعنی هغه څیز چې الله په هغې باندې یو خو د خپل قدرت خبر هم کړې ده او دویم دا چې الله وي دا زما اختیار دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. ستا چې یو ځمکه واغسته بالفرض او چې کوم ځای ستا خوښوي نه هلته کې د استوګنې کمره جوړی او چې کوم ځای دې خوښوي نه هلته باتروم جوړی او چې پیسې در سره وي او سبا ترنګ کې راشي نو هغه روان کې هغه هم روان کې بل شی جوړ کړي تا څوک تپوس کولی شي. دا د الله دنیا ده د هغه ملک دی چې کوم حکم هغه نافظ کوي یا نافظ کولی شي چې څه ټایم نافظ کوي نافظ کولی شي. دا الله رب العزت چې کوم شان او هغه دې پرېښودو یعنی نسخ دا خو د الله حکمتونه په دې کې دا دې اعتراض شروع کو. خو د اعتراض اصل وجه دا پښتو کې وایي که نه چې وام دی کم ځای ډب دی کم ځای نه خېږي. دا هغه خبره ده. د دې اعتراض په نسخ دی. دلته کې نسخ څه خبره ده؟ اصل دا ده چې کله د خالی دروازې تقدس قرآن ختم کو هغه پاکوالی کم چې یهودو کې را روانو د خالی دروازې چې په دې ورځ به تاسو میان نه نیسئ دنیایي کار به نه کوئ کله چې شریعت هغه ختم کو نو دې اعتراض وکړو. الله رب العزت هغه بهتري هغه برکت جمعه کې واچو مدیو کار خراب شو. دا د نسخ اعتراض چې دی کم کړی دی په نسخ دی په دې بنیاد کړی د حسد د وجې کړی دی. قرآن د هغې جواب کړی دی ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها ومثلها. دا موضوع ده که دا لږ ټایم غواړي دا چې منډې نه وام د هغې وجه ده کړه چې دا موضوع بعضې موضوعګانې ټایم غواړي. لفظي طور خو به زه له اوس یو کرړ وباسم 2 بارې به ووایه دا یې څه فایده نشته. لږ ووایه لیکن صحیح ووایه پوره ووایه. نسخ نون سین خې دا کله لیکلو ته هم وایي النسخ اکتتابک کتابا عن کتاب حرفا. ستا مخې ته یو کتاب پروتي د هغې په شان ته ته بل یو شی لیکي چې موږ ورته کاپي وایو هغه کاپي کول دې ته عربی کې نسخ وایي. استنساخ
دا دې ته وایي چې ته چاته ووایې چې دا ولیکه. ملائکو ته الله ویلی دي تاسو به د انسان اعمال لیکئ. هلته قرآن هم دکه لفظ استعمال کړی دی. سورة الاعراف کے 154 آیت کے راضی وفی نسختها ہدی ورحمہ للذین هم لربهم یرہبون. سورة الجاسیہ 29 کے راضی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ مونږ با ملائکو ته حکم ورکو چې تاسو دی اعمال لیکئ. نون سین خے نسخ لکل نون سین خے چاته ویل چې دا ولیکه دا د نسخ یو مفهوم دی. نسخې ته نسخه ولې وایي هغه لیکلی شوي. اوس خو کار آسان دی کاغذ خلق والی فوٹو سٹیٹ مشین کی دی چې څومره کاپی غواړي هغومره کاپی میلو شي. د هغې نه بل آسان کار دی چې سړی د هغې ډیجیټل کیمره باندې تصاویر واخلي. لیکن پخوا نه ډیجیټل کیمره وه نه چې کوم دی فوټو سټیټ مشین و نو خلکو به کتاب په ګوتو لیکه. هغې دپاره خصوصي صحیح به جوړوله. صحیح به هم جوړېدی نه بلکې دا به هر سړي خپله جوړوله. کمو کسانو چې به سیاهي جوړوله هغې له به لیکل هم ورتلل کاتب او چې کله به یې لیکل وکړل نو هغې نه به به یو ځای کو هم کتاب به یې ته جوړ کړ. دا کارونه چې کوي نو هغه ته وراق وایي. وراق دا اصطلاحي لفظ دی. د وراق معنی دا نه چې کاغذونو والا. د وراق معنی دا اصطلاحي لفظ دی. هغه سړی چې هغه صحیح جوړوي قلم جوړوي کاغذ جوړوي کاغذ به هم جوړو پخپله بیا یې لیکي او محفوظ کوي ته وراق وایي. تاسو د دین کتابونه بالخصوص د حدیث چې ګورئ نه پوهېږي وایي چې د فلان کې یو وراق و د فلان کې دوه د فلان کې درې هغې به املا کول هغې به لیکل کول. دا نسخ دا لیکل دی دا ډېر مشکل کار دی ډېر مشکل. ما ته یاد دي چې دلته کې د پریس مرس چې نه و راغلی یا دا ټریسنګ پیپر نه و بټر پیپر چې ورته وایي په دې نه مخکې یو کاغذ به و زیړ غوندې اوږد هغې کې به 14 صفحې هم جوړېدې شوې وړې وړې 8 صفحې پکې هم جوړېدې شوې غټې غټې او د هغې کاغذ به داسې و لکه دا څنګه چې دا ما سره کاغذ دی داسې رنګ دی زیړ. په هغې چې به یې په کم رنګ لیکل کول نه به زیړ و. دا موږ چې صحیح لفظ وایو دا غلط دی صحیح نه ده دې ته روشنایي وایي. سیاهي خو په دې کې هغې چې توری ودي ته وڅه وایي نیلا رنگ نیلی روشنائی سیاهی نه لفظ روشنائی په دې استادانو نه موږ ډېر وال خوړلی دي په دې جملو. دا روشنايي ده سرې ته به سرخ سیاهي سرخ روشنايي لفظ دې لپاره سیاهي نه دی دا چې کوم سیاه دی نو هغې ته سیاهي وایي. په کوم رنګ چې به یې لیکه نو هم دقه شانته رنګ و تر کومې پورې چې به هغه لوندو نه یې به چمک که ښکاره کېده به او چې کله به وچ شه نو بیا به نه ښکاره کېده لکه رنګ به د یې په شانته وکړه. نو بیا پېژنګلو څنګه کې دا کاتب ته به څنګه پته وه چې ما څه لیکلي دي نو هغې لپاره به هغه سره پنسل و. نو مثلا یو کتاب کې په 14مه کرښه کې وہ جاتا حیرانی لیکلی وہ جاتا پورې لیکلی دی بل پیج ته وړید نو هغه جاتا سره به یې داسې ډېش وکړو په پنسل مطلب دا چې بل صفحه به د هی نه شروع کوم ډېر ګران کار و هغه مونږ کړي دي خپله ده. دغې طبعات کې د به لیثو طبعات وایي
لام یہ تے چرګې هي و له تو تبات دې ګډې لوی نقصان هو هغه دا چې انسان به دوباره هغه نه شکته چې دوباره و نه ګوره نه غلطه امکان پکې یقیني ده کتاب بچاپ شو چې څه زاړه کتابونه یو ګوره د هندستان یا د یو ځای یا د بل ځای عربو والا مو ګوره انګریزي والا مو ګوره کتاب بچاپ شنه بیا هغه کاتب دغه ورته بیا کې ناس مصنف سر نه تر اخره به وکوت چې کومه غلطه به نه وي چاپ کړ نه اخر کې به ولګورې بیا زړو کتابونو کې تاسو وګورئ نو د هغې په آخر کې به اصلاح د غلطو موجود دي چې پلان کې کرښه کې پلان کې لفظ داسې لیکلی شوی دی دا داسې نه دی داسې دا د کتابت هغه تاریخ دی نسخ وروسته بیا دغه بټر پیپر راغی هغه لږ ښه نسبتا چې غلط به شي نه به کاتب به په پتری باندې کټ کړ اوس خو د الله کرم دی احسان دی کمپیوټر راغلی هغې کې چې څنګه تړوان دی رستو کوې نو کولی شي لفظ غټولی شي ورکوټې کولی شي مخکې کولی شي هر څه کولی شي پکې په ټریسنګ پیپر اوس ضرورت نشته د هغې پی ډي ایف فارم ته خلک واړوي هغه پی ډي ایف ولیږي پریس ته پریس والی چاپ کوي بس خبره ختم وګوره چې کله خلکو په ګوتو لیکل کول که نه علم ډېر خلکو کتاب کوت سهولتونه چې څومره ډېرېږي دومره بې علمي راځي دا ټیک ده چې دغه طباعت آسان شو لیکن کتاب څوک ګوري اوس کتاب یې که کته دا حالت بنوي خلک قرآن نه ګوري کتاب بس کوي سهولتونه لږې لږې محرومۍ ښیي څه نه څه محرومۍ ښیي د موبایل د ټول نه لوی نقصان څه دی زمونږ دماغ چې کوم دی ختم شو دماغ دې دپاره چې انسان دا چلی را چلی سوچ کوي فکر کوي یو لوی سړی وی کافي سبق به ویلي هغه له هېڅ پاړه نه ورځي دغه ته 16 ووایي چې 16 ضرب 16 څه کېږي هغه له 256 نه ورځي ولې دماغ خو ډل مایندډ شو هر ځای بیا کیلکولیټر یا ونه سهولتونو سره انسان ناراضه کېږي د سهولت استعمال نه دی پکار او بالخصوص دینی معاملاتو کې سهولت نه دی پکار شارټ کټ نشته په دین کې دې کې ځان کړول پکار دی بیا دا ځان کړول سې نه په دې باندې الله اجر ورکوي خدا مهرباني وکړي په پی ډي ایف باندې کار مه چلوئ دا مهرباني وکړي چې موبایل باندې دغه کار مه چلوئ خپل لیکئ لیکل کوئ چې کور ته لاړ شئ بیا هغه ګورئ چې ما څه لیکلي نه غلطي نا ټیک کا نو دا یقین دی چې تعالی و بالکل الله عالم جوړ کړي تا نه او چې ته لیکل نه کوې نو یا نو په موبایل څه نه کېږي موبایل کې خلک څه کوي موږ ته پته راغی که تبصرې ضرورت نشته داسې نوم دی چې ما سره موبایل ته شته نه چلو شو په دې نه کېږي کار لیکل بنیادي خبره ده نو د الله کتابونه الله نه څه نه هېرېږي لیکن د هغې باوجود قلم د ټول نه مخکې هغه پیدا کړی دی اول ما خلق الله القلم دا حدیث صحیح دی او اول ما خلق الله نور یہ حدیث صحیح نه دی اول ما خلق الله القلم الله د ټول نه مخکې القلم پیدا کړو او ورته یې اکتب لیکه سو لیکم نو قیامت پورې چې څه کېږي نو الله قلم په ذریعه هغه ولیکل الله نه هېرېږي څه شی ما کان ربک نسیا ستا رب هېرونکی نه دی لیکن د هغې باوجود هغې لیکلي دي ته ولې نه لیکې دا څه چل دی انسان نه هېرېږي دی نه لیکي ولیکه لیکلو کې ستا فایده ده یاد الهغې پاتې کېږي چې دا تا ولیکل چې لیکلی یې نه دا یاد نه پاتې کېږي واز او نصیحت جدا خبره ده علم جدا خبره ده واز نصیحت خو سړی ووري بیا ډسکس کېږي ورسره خبره ختمه شو لیکن د علم خبرې قید العلم بالکتاب د علم خبرې لیکلو کې راولی دیو جن قرآن و حدیث کې
دا قلم ذکر دے کنا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان ته خودنه د قلم په ذریعہ کړی ده او انسان ته هغه څه ښودلی دي کوم چې دله نه ورتلل. په دې موضوع خو ډېر کتابونه شته دی. د علم په لیکلو باندې کتابة العلم په دې باندې د محدثینو ګڼ کتابونه شته. دې سلسله کې ګڼ احادیث دي. د نسخ یو معنی دغه ده مفهوم. دویم دا چې نسخ بله معنی چې کوم دی لغوي معنی هغه میټاول دي. لکه سورة الحج کې 52 آیت کې تو وګوره الله د مخکنو انبیاءو ذکر کوي چې الله به یو رسول ولېږه. هغه رسول به لګیا شو تقریر به یې شروع کو واعظ به یې شروع کو نصیحت به یې شروع کو د الله کتاب بیانول به یې شروع کړل. نو شیطان خو موقع نه پرېږدي که نه. ګوره شیطان هغه ځای ته ورځي چې هلته کې مسلمانانو ته د خیر رسېدو څه امید وي. چې کوم ځای کې شر وي که نه هلته شیطان نه ورځي. او د غالبه خبره باندې اوس پوه شي که پوه شي. غالب وي یو ځای کې پټ پروت و روژه کې هم یې خوړل. چا ورته یې چې مونږ خو اورېدلي دي چې شیطان چې کوم دی روژه کې تړلی شوي نو هغه بیا و که نه کوټګۍ دا ده کوم دی چې شیطان تړلی. یعنی شیطان د شر په ځای کې څه کي خواص هم لګیا دي شر کوي که شیطان د خیر ځای ته ورځي او هلته کوشش کوي چې خلک د خیر نه محرومه کړي. او د انبیاء کرامو مجلس ته هم هغه ورته او د خلکو په زړونو کې به یې شبهات اچول شکونه به یې اچول. دا نه چې ته دا ووایې چې ما تقریر وکړه خلک ټول پوه شو نه بې شمېره خلکو به اعتراضات راځي. انبیاو سره به یې داسې کول. هغې نه وروسته الله رب العزت به خپل رحم وکړو. جملې دا دی اخري فینسخ الله ما یلقي الشیطان. لرې به کړل الله هغه څه چې هغه شیطان پیدا کړو. دلته کې نسخ څه لیکل نه دی مطلب. شیطان چې به کومې وسوسې پیدا کړې وي الله به د مسلمانانو د زړه نه وسوسې وباسلې. دا نسخ لغوي معنی ده. د نسخ شرعي معنی سره د نسخ شرعي معنی دا ده چې انه عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر. د شریعت یو حکم دی هغه د شریعت په یو داسې حکم چې وروستو راغلی دا مخکنی ختمول او دویم نافذ کول دې ته شریعت کې نسخ وایي. دا چا په الفاظو نه کېږي. د رفع الیدین یو بحث کېږي په مونځ کې رفع الیدین شته که نشته یو بحث دی. زه د هغې نه بحث نه کوم تا ته دلته کې. خو خلق دا وایي چې رفع الیدین کول منسوخ دي. سوال الله چا منسوخ کړي؟ دا نسخ دعوی ایسے نہیں کول پکار دلیل پکار دے دیلا چې دا منسوخ دی. نو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې مکوئے کنه بل څه وجه چر غلط جواب کول نہیں پکار. لومبنه دلیل لومبنه فعل ختمول او دای په ځای بل راوستل رستنه دا رستنه به ناسخي او دا منسنه مخکنه څه شو دا منسوخ شو. چې کله تا ته علم راغی چې دا فلانه شی منسوخ دی نو په هغې عمل کول و حرام اوس. دا شرعي ضابطې زه تا ته ښیم قصې نه کوم. دا الفاظ دا کوم چې مونږ وایو ما ننسخ من آیة او ننسها د دې نه مراد څه شی دی دا شرعي مطلب دی. هغه چې منسوخ کو مونږه من آیتن آیت ته موي آیت حکم ته موي یو حکم منسوخ کو او د هغې په ځای بل راولو نو څه چل کو مونږه ناتې بخیر منها ومثله. نسخ د دې نه انکار مونږ وویل ټول نه مخکې یهودیانو نصاراو اهل کتاب وګڼل.
حال دائے داغی پخپلو کتابونو کې هم نسخ موجود دی. مثالنا تعالی زدر کومخ د نوح علیہ السلام کم چې لومبنی نبی دی په دې لحاظ باندې چې د شرک خلاف راغلی و. لومبنی نبی خاص آدم علیہ السلام دی، خو د شرک د رد دپاره لومبنی نبی نوح علیہ السلام دی. و د هغه په شریعت کې هر جاندار حلالو، هر سا والا چیز چې کوم ګرځي حلالو. بائبل مونږ سره اردو ایڈیشن دی، دا ایک کتاب پیدائش کی لکھی دی کہ تمام کیڑے جن سے زمین بری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کانے کے ہوگا، ہر سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. یعنی وینه باندې پابندی و، نور څه پابندی نه وه، څه شی چې دی خوره. دا د سیدنا نوح علیہ السلام شریعت بائبل کې لیکل دی. بائبل دا کتابونو مجموعه ده کوم چې اهل کتاب باندې نازل شوی دی. بائبل مقدس، کتاب مقدس. لیکن مونږه ګورو بیا اوس چې د سیدنا موسی علیہ السلام په شریعت کې ډیر شی زناور حرام دي. دی بائبل کی لکھی دی کہ جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چھرے ہوئے ہوں، زناوروں کے آغا زناور چې د هغې خپې د یو بل نه جدائی اور د هغې نکان د یو بل نه جدا جدائی اور وہ جو گالی کرتے ہو هغې خوند کوي، تم ان کو نہ کھاؤ اب نہ خورے. اگے بارہ کی لکھی وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں. جتنا تنسخ ہوئے کہ سو عورتوں نوح علیہ السلام دا پارا ہر زناور جائز ہو، لیکن د سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کے زناوروں کے ویل چې کم زناور شخون گئی لگوخ نغیبن کو ممنوش. دام بائبل کی لکھی دی کتاب اخبار کے. دا یو مثال شو. دویم مثال وګوره د سیدنا یعقوب علیہ السلام په شریعت کې دوه خویندې په یو وخت په یو نکاح کې اخیستل جایز و. د یعقوب علیہ السلام شریعت دا و چې دوه خویندې ایٹ اے ټایم په نکاح کې اخیستی شي. د سیدنا یعقوب علیہ السلام دوه بیبیانې لیا او راحیل دا خویندې وې، د بنیامین مور د یوسف مور دا یو ده او دا هغې نور بله ده، خو دا دواړه خویندې هم دي، دا جایز و. لیکن د موسیٰ علیہ السلام په شریعت کې دا ناجائز شو. بائبل کی لکھی دی کہ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کے سوکن نہ بنانا. سالی ہو پیجے رہے گا نا، خپل سالی سره سالا سالی هغې سره به نکاح نه کوې. د ښځې خور سره نکاح مه کوه. دې کشران نو تپوسه چې د ښځې خور ته څه وایي، هیله نه ورځي ښینې ورته وایي. دی له پښتو نه ورځي، دی خو پرون مونږ ویلي دی نه کارغان جوړ شوي، دی نه د خارو تلل زده کړل او نه چې کوم دی د توتی په شان چل زده کړل، خو بس کارغان شو ټوپونه وایي هېڅ نه ورځي. یعنی پابندی ولګوله پای کې چې خینې سره هغې د خینې په وخت موجودګۍ کې نکاح جایز ونه ګڼو، دې ته نسخ وایي، منسوخ شو. د سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا دریم مثال دی، د هغه په شریعت کې طلاق عام اجازت ہو. بائبل کی لکھی دی اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے. یعنی بغیر د سبب نہ ښځه طلاق ونشي. خو د عیسی علیہ السلام په شریعت کې تر کومې چې ښځې بدکاري نه یې کړې تر هغې پورې هغې له طلاق ورکول جایز نه و.
دا چې ما بایبل نه وی کتلی نو تا ته ما مثالونه پیش کولی شوې. علماء له پکار دي دا کتابونه ولولي، عوام نه. علماء له پکار دي چې هغه ولولي کتاب، دی خپل نه لولي نه بس ولولي. په دې ملک کې ډېر شی فتنې هغه خورېږي په دې وجه باندې چې زمونږ علماو ته د هغې پته نشته چې دا څه فتنه ده، دې کتاب څه لیکلی دی، دی وایي څه. لکه قادیانانو خلاف ډېر خلک تقاریر کوي، که تپوس ته وکړې چې تا د هغسې کتاب کتلی دی؟ نه. څه شی شته را سره؟ نه. هغه څه وایي؟ خلک داسې وایي، د دې اثر نه وي. د دې کتابونه واخله پیدا کړه، هغه اولوله، خلقو ته د هغې کمزورۍ وښیه چې دې کې دا کمزوري ده، دا کمزوري ده، دا کمزوري ده. عوام دې نه لولي. چې کله علماو کتاب لوستی نو بیا څوک اعتراض نشي کولی، چې نه یې لوستی نو خلک هغې طرف ته ځي بیا. نو دا بې راهروي علما په خپله پیدا کوي. قرآن مجید دا د مخکنو کتابونو مهیمن دی. پای کتابونو کې چې کومې غلطۍ دي نو قرآن د هغې وضاحتونه کوي. پرون تاسو د سیدنا سلیمان ذکر کړو، ابن جریر هم لیکلی دي، دارنګه تفسیر البحر المحیط کې هم لیکلی دي چې یهود و نصاراو به ویل چې سیدنا سلیمان ساحر دی. نو قرآن د هغه صفایي بیان کړه چې ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. او د مهیمن کېدو سره دا خبره هم ده چې ډېر داسې رواجونه چې خلقو کې وو قرآن د هغې وضاحت کړی. لکه خلکو اعتراض کړی چې ته فلانکي څیز ته حلال وی، فلانکي څیز ته حلال وی، حال دا دا یعقوب علیہ السلام حرام کړو، حرام دي د هغه په کتاب کې. قرآن د هغې جواب کړی دی چې کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. قرآن مسلمان چې کوم دی بې علمه نه ساتي، دا مسلمان نالایقه شوی دی، خپل کتاب ګوري نه، ټایم ورسره نه وي د قرآن د زده کولو. زده کولو کتاب دی دا. د دې وجې نه نسخ دا زده کول پکار دي چې نسخ دی څه شی، په کوم بنیاد باندې کېږي. قرآن مجید چې کله مونږ وګورو یا زاړه تفاسیر تاسو ګورئ د عروې، او بالخصوص پې کې هغه خلک چې هغه کمزوري مفسرین دي، یعنی د قرآن تفسیر خو کوي لیکن حدیث نه هغې پوره واقف نه. تفسیر انسان تعالی هغې زده کېږي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه پوره واقف وي. حدیث نه چې واقف نه دی په قرآن نه پوهېږي. هغې وجه اسانه ده، دومره خاص علم نه غواړي. قرآن فرمایلی دی تاسو د مونځ اهتمام کوئ. قرآن کې د مونځ څومره حکم دی دومره د بل څیز نشته. او سوال لا یې څنګه مونځ وکړم؟ د مونځ طریقه قرآن مجید کې نشته. د مونځ طریقه قرآن مجید کې نشته چې ته به مونځ ته داسې ودرېږې، داسې به ستا جامې به داسې به ودرېږې، تکبیر تحریمه به څنګه وي، رکوع به وي، سجده به وي، فرض به څنګه وي، نوافل به څنګه وي، سنت به څنګه وي. او چې کله سړي ته حدیث نه معلوم دی او په حقیق مصلات هم نه پوهېږي، اوس خلک انکار کوي د حدیث نه، دا پکې چا راوستي. الګیا وایي چې دا حدیثونه خو انسانان مونږ ته را رسولي دي، په قرآن ورته ملایکو را رسولی دی، هغه انسانان را رسول. که تا ته پیغمبر نبی او تعالی قرآن الله درکړي ټیک ده بیا، خو کومو لاسونو چې تا ته حدیث را رسولی دي هغې لاسونو تا ته قرآن هم را رسولی. حدیث سره خلک دشمنی نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چونکه قرآن نازلیږي په کې اجمال او تفصیلی د هغې تفصیلات اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو کې ورکوي، خپلو اعمالو کې ښیي هغه څنګه مونځ کوي،
څنګه روزه نیسي، زکات څنګه وباسي، کال کې 100 ځله فرض دی، یو ځل که 2 ځله، حج به څنګه فرض کی. دا کوم خلکو چې د حدیث نه انکار وکړ کنه، نه هغوی دا هر څه بدل کړل. هغوی مونځ څه ته وایي، د مرکزي حکومت خبره منل چې د هغوی مونځ ده. دا د مونځ مفهوم ده. حج څه ته وایي، د مسلمانانو یو عالمگیر اجلاس چې کال کې به یو ځل کېږي. تاسو حج دی ته وایئ، عام مسلمان حج څه ته وایي، یو اجلاس چې د خلک جمع شي دې ته حج وایي. قرباني څه ته وایي، دا کم خلک چې دغه کانفرنس ته جمع شوي دي د هغوی د خوراک څښاک انتظام ته قرباني وایي. دا هر څه نه لازمي نه ده. اوس دا د انکار حدیث کمالات دي. زکات څه ته وایي، زکات دې ته وایي چې معاشره کې د خیر ښېګړې کار کول، بس فرضیت مرضیت نشته. دا ټول بکواسات جوړ په دې باندې شو چې خلق قرآن او حدیث د یو بل نه جدا ګڼي. دا جدا نه دي، دا یو شی دی. دومره دا چې د قرآن مجید د حفاظت ذمہ داری الله اخیسته او د مخکنو کتابونو د حفاظت ذمہ داری الله نه واغسته، هغه انسانانو ته حواله کړی. فریضه وه د هغې، او د حدیث د حفاظت ذمہ داری انسانانو ته ورکړی. بس څنګه چې مخکنو آسماني کتابونو سره رویه وه، هغه رویه احادیثو سره شوه. نو څنګه چې په هغې کې خلکو تحریفات کړي دي، دس یې کړی دی، نو احادیثو کې هم ډېر داسې شته چې کې 10 کوي، کې زیاتې کوي، په کې کمې کوي. لیکن هغه زمانه کې هم څه خلک وو چې هغوی بایبل یا مخکني آسماني کتابونه تحریف ته نه دي پرېښي. لکه برنباس شته دی که نه، برنباس د برنباس انجیل مشهور دی، ډېر مخکې لاهور نه د هغې نسخه شایع شوې ده. هغې کې دا څیزونه نشته را کوم چې دی بایبل کې دي. د برنباس انجیل هر زمانه کې اهل حق وي. دا جدا ده چې موجوده اهل کتاب هغه برنباس انجیل نه تسلیموي. د هغې وجه هم دا کړه چې یو حق پرست سړی و. دې امت کې هم داسې خلق شته دی چې هغه د احادیثو نگراني کوي، لکه امام بخاري، امام مسلم. دا ګپ نه دی، دا خلقو دینه ګپ جوړ کړی دی. دی د الله د کتاب چې کوم معاون دی د تفسیر حدیث، پای ډېر ډونګې نظر دی، او ګوري چې کوم سړي کله دروغ ویلی دي، کله حافظه خرابه شوې ده، کله د ثقه رواتو خلاف کړی دی، هغه یو یو جمع کړی دی او موږ ته ښودلی دی، او د هغې نه حدیث نه اخلي. او د حدیث نه انکار دا ګپ دی سې په دې به دین تباه کړي خلک. چې څومره د سړي حدیث باندې علم ډېري، پویه ډېرې، دومره به دی په قرآن ښه پوهېږي. او چې څومره دغه علم کمیږي دومره به د قرآن علم کمیږي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. تاسو کې 2 څیزونه پرېږدم چرې به بې لارې نه شئ، یو د الله کتاب او بل زما سنت، چرې به بې لارې نه شئ. نسخ دا زده کول پکار دي. متقدمین کوم چې زمونږ پخواني علما دي چې د هغوی د حدیث پویه نسبتاً کمه ده یا هسې به احتیاطه سړی دی، نو هغوی بې شمېره روایتونه، بې شمېره قرآني آیتونه منسوخ ګڼلي، 500 تعداد کې سوا چې دا منسوخ دی، دا منسوخ دی، دا منسوخ. د استلام څه فرق دی پای کې. آخر کې یو عالم دی حافظ جلال الدین سیوطی وی، هغه ته عالم دا خره جامع دی لیکن دی ناقد نه دی. کله کله تنقید وکړي صحیح وي، لیکن اکثر و بیشتر دته حاطب اللیل وایي. حاطب اللیل هغه چا ته وایي چې هغه د شپې خشاک ټولوي. په تیاره کې یو سړی لرګي ټولوي،
نو دا ممکن ده چې دی مار هم روچت کړي که نه څه پته لګي ورته څه دي نو ده کې دا لږه کمزوري شته دی انسانان دي غیبت په طور مه وایه تنقید په طور هم مه وایه انسان غیر نبی دی غیر نبی انسان نه خطاګانې کېږي خو بیا هم ده دا کړي دي چې دغه 500 آیتونه هغه منسوخ نه دي ګڼلي بلکې د هغه کتاب دی هغې کې هغه تسلیم کړي دي چې صرف 100 آیتونه چې کوم دی دا منسوخ دي اوس چې هغه دی نورو ته منسوخ نه وي د هغې وجه سره هغه څه قواعد ضوابط وضع کړي دي هغه قواعد ضوابط مخکې نه را روان دي خو د یو ځای کړي دي هغه جمع کړي دي خلقو ته یو ځای باندې ښکاري وخت تیرېدو د پاک و هند کې بر صغیر پاک و هند پاک من پاکستان او هند من ہندوستان بر صغیر میں د وچې وړه ټوکړه د وچې یو مختصر ټوکړه چې هندوستان او پاکستان پکې دي ته بر صغیر پاک و هند وایي په دې کې عالم احمد بن عبد الرحیم چې موږ خپله ژبه کې هغه ته شاه ولی الله محدث دهلوي وایو نوم د هغه احمد دی د پلار نوم عبد الرحیم دی کم کلی کې چا پیدا شوی ته پھلت وایي پھلت پی چرګی ہے لام اوتے پھلت دا دہلی یو کلی دی خلق ته پھلت پرېښی دی او دهلوي ورته وایي شاه ولی الله دهلوي نور د پیدایش ځای پھلت هغه کوشش کړی د هغه کتاب دی الفوز الکبیر مختصر کتاب دی د شاه صاحب اکثر کتابونه فارسی کې لیکلي کله کله اردو کې عربی کې اردو کې د هغه اولاد د قرآن خدمت کړی دی دا تفسیر موضح القرآن چې چا لیکلی دی شاه عبدالقادر نو دا د هغه زوی دی شاه رفیع الدین شاه عبدالقادر شاه عبدالعزیز کار فارسی کې کړی شاه عبدالقادر موضح القرآن لیکلی دی او اردو کې دی ډېره بهترین اردو ده خو هغې کې چونکې عربي ډېره زیاته ده فارسي پکې هم زیاته ده زمونږ د نوې زمانې خلک په هغې نه پوهېږي دا ډېر ښه کتاب الفوز الکبیر هم فارسی کې لیکلی دی بنیادي بیا د هغې چا تعریب کړی دی عربی ته یې اړولی دی اوس خو اردو کې عام چاپ کېږي ډېر مخکې یو کراچۍ کې لاهور کې اداره وه شیخ غلام علي انسنز به یې ورته وی د هغې هره صفحه 3 حصے کې تقسیم کړی وه 2 کالم پاس یو کې فارسی وه او بل کې عربي وه یو کالم لاندې و پای کې به اردو لیکلی وه خو داسې قسمه کتابونه اوس نه میلاویږي اوس ولک اسان کار ګوري اوس منډه وایي دغه ډېر د کار څیزو پختګي پیدا کېږي په دې کې چې دا فارسی نه عربي څنګه جوړېږي او بیا اردو معنا سره زموږ خلک ځان پاس کوي د دې په پوهه کې څه کار نشته ډیګري اخلي اوس دا ډیبرو باندې چې ډیګري اخلي بیا دغه چلي بس هسې بره ځي ښه نور خیر خیریت په دغې کتاب کې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله فرمایي چې دا کوم قواعد ضوابط موږ ته معلوم دي د دې لحاظ سره صرف 15 آیتونه منسوخ دي نور نه دي منسوخ وقت تیرېدو پنجاب کې یو عالم پیدا شو هغه ته مولانا حسین علی رحمه الله وی واه یو قوم دی واه کوی دی وی واه او بچرا قوم دی واه بچرا میاں والی خوا کې یو ورکوټ کله واه بچرا د بچر قوم کوی انګریزانو دغلته یو کوی کنهستو ځکه دغه ته واه بچرا وی د پې کې یو سړی پیدا شو هغه ته حسین علی وی
ډېر ساده مزاج رحمت الله تعالی علیه. د رشید احمد گنگوهی رحمه الله شاگرد عزیز ډېر لوی سړی زمونږ د استادانو استاد. هغه ولیکل چې قرآن کې د دغه قواعدو مطابق دا کوم چې مشرانو ویلي دي د دې قاعدې مطابق قرآن کې څه آیت منسوخ نشته. دا پنځم منسوخ نه دی. موږ دا پنځو نه بحث کوو. هسې پکار دی چې موږ سره دومره ټایم وی چې موږ دا 500 واړو نه بحث کړی. کوم چې متقدمین وی چې د هغې نه بحث وکړی شي دا مستقل علم دی. خلک علم خبرو باندې تنګېږي، دوڼو باندې خوشحاله. دا د علم خبره کوو موږ. مولانا حسین علی رحمه الله موږ نه ویلي دی، دغه مخکې وفات. البته د هغه شاګرد عزیز شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه د پنډۍ هغه شاګرد و. ما هغې نه قرآن مجید ویلی دی الحمدلله علی ذلک. او ما صحیح مسلم هم د شیخ القرآن غلام الله خان نه ویلی. دغې واسطې سره زما شاګرد دی، زما استاد دی. نور بالواسطه خو ډېر راځي استادان ډېر زیات دي، خو نیغ په نیغه زما مولانا حسین علی رحمه الله سره په دغه لینک باندې نزدېکت ډېر نږدې شوی دی. تفصیل ما خپل نعم الکلام کې لیکلی دی، یکې اسانید هم ټول ما لیکلي دي چې زما سند سره. مولانا حسین علی رحمت الله تعالی علیه دا فرمایلی دي چې 15 آیاتونه دا منسوخ نه دي. هر ځای کې حسد موجود دی نو ډېر خلک لګیا شو د هغې خلاف یې لیکل کړي دي. موږ ته معلوم دی کسان خو زه نمونه نه اخلم، ډېر بد ردې ویلي. د مولانا حسین علی رحمه الله یو معاصر عالم دی، محمد انور شاه کشمیری وی هغه ته شانور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه. هغه لیکلي دي خپلو کتابونو کې، او د هغه شاګرد مولانا یوسف بن نور رحمه الله لیکلي دي د هغه حوالې سره یتیمة البیان کې چې شانور شاه به م ویل چې قرآن مجید کې څه آیت منسوخ نشته. اوس به دې خوله باندې هغه باره کې څه نه وایي، دا حسد راشي، د حسد شکار شي. هغه خبره کومه چې حسین علی کوله نو هغه کفر و، خو چې شانور شاه کوله نو اوس کفر نه دی. دعا کوي الله مونږ د فتنو نه بچ ساتي. اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دا د حق پرستی په نوم باندې خلک رواني کوي. دې ته وایه ته حسین علی نه پېژنې، زه ډېر نږدې نه پېژنم، د هغې کلي ته هم زه تللی یم. بلغة الحیران د هغې کتاب دی، د هغې ما تلخیص لیکلی دو جلد کې، تلخیص بلغة الحیران. هغې نه د هغه نوسي خبر شو، خالد صاحب نور هغه نوسي دي، پرنسپل ریټایر شوی دی. هغې ما سره رابطه وکړه، بیا زه هلته وغوښتم. مولانا حسین علی رحمه الله چې کوم ځای کې پاتې کېده یې ته ډېره حسین علی وایي، میاں والی ته نږدې دی، یو نږدې کړی ته ناګني وایي، هغې ناګني باندې ورته لار ځي، ناګني که نه. هلته کې د هغه قبر هم دی، او د هغه مشرۍ زوی کشرۍ زوی مولانا عبدالرزاق صاحب ټول هلته کې دي. هغه جماعت هم مونږ ولیده د الله په فضل، کم کې چې به هغه درس د قرآن مجید کوو، اشته دی هر سال. نو وسیلې چې مونږ کتاب خیر مخکې رسېدلو خو ما هم ځان سره یې وړو، نو ما ته د هغې بدل هغه دا راکړو چې مولانا حسین علی رحمه الله کوم بلغة الحیران چا باندې لیکلی و، نظر عباسی او شیخ القرآن غلام الله خان، او د هغې هغه تصحیح کړې ده او ځای په ځای پکې د هغه لیکلي. نو هغه نسخه ماله راکړه، ما ته د وارث ته زه نه یم.
دا الله فضل دی هغه نسخه ما سره شته بلې چا سره نشته. دا ډېر لوی سړی و مولانا حسین علي رحمه الله. دومره لوی سړی و چې د انور شاه کشمیری رحمه الله زوم خورئ د انوار الواری مصنف سید احمد رضا بجنوری هغه ویل زه قرآن ویل غواړم د شاه صاحب هغه مولانا حسین علي رحمه الله رالیږلو. اړوکی سړی نه هغه څه ګازره مولی نه ده ډېر لوی سړی دی خو دا خلک نه پېژني هغه. دا مونږ چې کوم تحقیق دلته کوو د 5 آیتونو دا خو بیان د هغه دی بېشک خو زما مزاج په دغې نه ودرېږي. زما مزاج الله کرم دی چې زما مزاج تحقیقانه دی محققانه دی. هغه چې څه ویلي دلته کې هغې دپاره بیا ما دلایل کتلي دي. انشاءالله سبا کې خیري به هغه وایو. هغه 5 آیاتونه چې کوم منسوخ دي خلک یې منسوخ ګڼي لیکن حقیقتا هغه هم منسوخ نه دي. په کې به ډېر کمه داسې چې هغه مولانا حسین علي د هغې ذکر کړي ورنه ما د مخکنو کتابونو نه د هغې تاییدات پیدا کړي دي. د امام قرطبي نه مې تایید پیدا کړی دی د صحیح کتابونو نه. پکار دا چې سړی ځان له ذهن کې کشادګي پیدا کړي. د ډنډ چندخان ځانه مه جوړوئ. کله کله ډنډ یو په کې ورکوټې ګټي که نه چندخ د هغې د پاسه ناست دي. د هغه خیال دا چې بس ټوله دنیا هم زما دا ګټ دی چې ډېر تنګ شي د هغې نه ښکته ټوپ کړي هغه ډنډ ته نو ګیر چاپې وګرځوي ما ټوله دنیا وکته. داسې مه کوئ. د علم دنیا ټوله کتل خو ممکن نه ده خو حتی الوسه کوشش پکار دی چې انسان ته کم شی دستیاب دی که هغه تحریري شکل کې دی که هغه تقریري شکل کې دی چې هغې نه هغه پوهه حاصله کړي ځان پوهه کړي د الله په کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت. انشاءالله سهار کې خیري ورته هغه آیاتونه منسوخ او غیر منسوخ د هغې نه بحث کوو. اقول قولي هذا استغفر